السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سے محترم سنگال دے خیر خیریت تے وقت ساتھ خطیریگی عثمان دا مرغوز نا. مفتی سے محترم پا قبر باندې تلاوت سا حکم داری؟ قرآن حدیث پرانے کے مدل جواب راکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلاب خوشحالہ سے اللہ دے خساتا عثمان بھائی، اللہ دے دنیا خیرت خیستہ کا اور اللہ دے قرآن و سنت پابند ساتا. د قرات عند القبر یا قرات عند القبور متعلق مسوال کړی دی. دلته کې دوه خبرې زیر بحث دي. یو مطلق قرات عند القبور، یو قراءة البقرة عند القبور یا عند القبر. مطلب دا چې څه خو عام قرات دی او عام تلاوت کول دي د قبرونو سره. څه هغه تلاوت دی چې د قبر سر خپوته د بقرې اول او آخر ویلی شي. د مطلق قرات باره کې ملا علی قاری رحمه الله علیه شرح فقہ اکبر صفحہ 160 کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه مسلک دا ذکر کی هغه مطلق قرات عند القبور ته مکروه او بدعت وي. چې دا خبره د خلکو ذهن کې وی چې امام ابو حنیفه، امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه مولا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ 160 کې وی چې اغي مطلق قرات عند القبر بدعت غني. اول البقره و اخر البقره وی یا سورت یاسین وی یا هر څه چی وی اغي په مقبره کې طرف او صوت سره دا قراتونه بدعت او مکروه غړي. او هغه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قرات عند القبور متعلق باسن د صحیح اس خبره منقول نه ده. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وینا نه ده ثابت چې تاسو قبر سره سورت یاسین وایي یا الته جنازونه وسه الته تلاوتونه وکي، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ندي ثابت په صحیح سند نه ده هغه عمل او د صحابه عمل نه ثابت دي. فلهذا داسیز امام ابو حنیفه، امام مالک او امام احمد رحمه الله علیه مکروه گنی، بدعتی گنی. وګوره شرح فقہ اکبر د مولا علی قاری صفحہ 160 اور مسلم شریف کی حدیث د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ. چاچ دا سے عملو کو چې زمون حکم پاغے نہیں، گورا که نہیں نه دے ویلے، که نہیں پی یو که نہیں، خو چې حکم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی نہیں فَهُوَ رَدٌ، داغا عمل مردود دے او دغه د الله په دربار کې نه قبليږي. دا د مسلم شریف حدیث دی. یعنی داسې عمل چې د رسول الله حکم په نی هغه عمل چې څوک مو کې د هغې به دته که دیني ګڼي عذاب به ورته ملاویږي، ورنه ټکې ثواب پې نشته. لہذا امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد رحمهم الله اغیم دا رائے دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ندی ویلي چې تاسو د قبر سرخ پوتا بقره اول اخر وایي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باسنه د صحیح څوک دا ویلي چې قبر سره سورت یاسین وایي یا سورت اخلاص وایي. د قرات عند القبور مطلقاً د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سندي ثابت. او هدایت جلد اول کتاب الاذان وغیرہ نور زینو کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې عدم النقل عن النبی دا دلیل المنع والکراهت وی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سیز نقل نه دی، نو دا عدم نقل دا دلیل د منع او دلیل د کراهت وی. هدایه کې دوه درې ځایه دا خبره شته، نورم د احناف علماو کتابونو لیکلې ده چې عدم نقل دلیل د منع دی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله قرات وغیرہ نه دی ثابت او هغه د حکم نه دی کړی، نه تعامل صحابه په دې کې ثبوت څوک پیش کولی شي. فلهذا دا سیز مکروه ضرور دی. او دیتے چوکتی شي نو کثرت د امواتو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې څومره خلک وفات شوي دي، څومره خلک دنیا نه تللی دي، د رسول الله مبارک خپله وفات، د څومره صحابه وفات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل یا د یو صحابي تعامل نشي خولی چې هغې تلي او په مقبره کې قرات کړي، نه د قبر سرخ پوته د سورت بقره اول آخر رسول الله ویلی دي، نه د رسول الله مبارک په قبر باندې ابوبکر صدیق یا نور صحابه ویلی دي، نه د نور صحابه په تعامل سره څوک د قبر سرخ پوته د بقره یا د سورت یاسین یا نور تلاوتونه د رسول الله قبر ته یا د صحابه قبر ته
قطعا څوک نشي ثابتولی من ادعى فعليه البیان. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ 141 کې هم دغه خبره کوي او حدیث د مسلم ذکر کړی دی چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې اے د الله حبیبا سړی مقبره ته لاړ شي نو څه عمل کول پکار دی. رسول الله مبارک تعلیم ته وګوره او ته فرمایي داسې ووایه چې السلام علی اهل الديار من المؤمنین والمسلمین ويرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء الله بكم للاحقون. اوس وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو خو پاغي باندې سلامتیا د پر دعا پیش کې مقبره ته چلاړ شي. تپوس کوونکې د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین والمؤمنات او دغه رنګ د سلام دعوت او جواب ورکوونکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوس هغه وایي چې مقبرې ته لاړ شي خلک نو څه کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا نه فرمایي چې هلته کې لاړ شي نو سورت یاسین ووایه، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وایي چې د قبر سرخ پوته بقره اول آخر وغیره ووایه، بلکې رسول الله فرمایي داسې ووایه السلام علی اهل الديار من المؤمنین والمسلمین ويرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اوس که قرات عند القبر مشروع وي نو نبی علیہ السلام به عائشہ بیا ته فرمایلی چې لاړ شي نو تاسو دا ووایه چې بقره اول آخر سورت یاسین وغیره ذالک. حالان کې د حدیث نه خو د قرات عند القبور یا د قراءة البقره منع معلومیږي، لکه مسلم جلد اول صفحه 188، مسند احمد جلد 2، ترمذی کې هم دا روایت دی د ابو هريره عنه نه روایت دی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب فرمایل لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د خپل کورونو نه مقبره مه جوړوئ. ولی فإن الشیطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره، شیطان وی د هغه کور نه تختی کم کور کې چې سورت بقره لوستلی شي. نو وی فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د کور د مقبره مه جوړوئ. څه مطلب؟ یعنی مقابرو کې په مقبرو کې تلاوت یعنی بقره وغیره نشي ویلی کیږي، لہذا کور کې بقره وایه، ځکه چې په مقبره او کور کې فرق دا دی چې په کور کې بقره اول آخر یا بقره یا سورت یاسین یا تلاوت کولی شي او په مقبره کې نشي کولی. د حدیث ته چې وګورئ نو د حدیث کې رسول الله فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د کور نه مقبره مه جوړوئ، یعنی په کور کې تلاوتونه کوئ. د حدیث ته چې وګورئ نو د دې نه خو دا معلومیږي چې په مقبرو کې به تلاوت نه کوي، نه به د بقرې اول آخر وي او نه به سورت یاسین وي. علامه ابن تیمیہ رحمه الله علیه اقتضاء الصراط المستقیم کې لیکي، شیخ البقری رحمه الله علیه هم دا رائے د کتاب الجنائز کې، ابن ابي العز حنفی و شرح العقیدة الطحاویہ کې لیکلي دي، علامه وهبة الزهيلي په الفقه الاسلامي و ادلته کې لیکلي دي، او د حاشیه د نور عیسی کې هم لیکلي دي چې تکره قراءة القرآن فی المقبرة مطلقا، چې مطلقا قراءة القرآن په مقبره کې مکروه ده، اکه اول البقره و آخر البقره که مطلق قراءتی. فلهذا حاصل د خبر دا شو چې مطلق قراءت فی المقابر دا بالکل ثابت نه ده، دا امر منکر ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نه په مقبره کې تلاوت کول ندي ثابت، البته منع په حدیثو کې وارد ده چې په مقبرو کې به تلاوت نه کوي. دا اوله خبره شوه د مطلق قرات باره کې چې مطلق قرات دا په مقبرو کې ممنوع دی. دویمه خبره لبرا شو قرات البقره عند القبر، چې د سورت بقره اول او آخر خلق وای. نو صاحب مشکات په جلد اول کې روایت نقل کړی دی د بیهقی نه، هغه دا چې ان عبد الله ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقره وعند رجليه بخاتمة البقره. دا حدیث خلق ذکر کی کم چې مشکات د بیهقی نه د عبد الله ابن عمر په حواله ذکر کړی دی چې د رسول الله نه مې اوریدلی دی چې کله یو کس مړ شي فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، نو ایساروی مه بلکې قبر ته بوځئ. اول یقرأ عند رأسه فاتحة البقره وعند رجليه بخاتمة البقره، وی د سر ته دی د سورت بقره فاتحة الکتاب چې کوم روایت کې مرضی، نو د په سر ته دی فاتحة البقره د سورت بقره اول وی او د خپو ته دی د سورت بقره آخر وی. دا روایت په طبرانی
معجم کبیر، کنز العمال، سنن کبرا، حیات الصحابہ، علامہ سیوطی وغیرہ ټولو نقل کړی دی. خو دا روایت ضعیف جدا دی، نه کې فقط ضعیف، صرف ضعیف نه دی بلکې ضعیف جدا دی. دو وجو سره دا ضعیف دی، سندنم متننم. سندن دا داسې ضعیف دی چې په دې کې یو راوي دی یحیی بن عبدالله ابن ضحاک بابلتی، دا ضعیف دی. دی یحیی دا روایت کړی دی ایوب بن نحیک نه. ایوب ته حاتمم ضعیف ویلی دی، علامه ازدی ورته متروک ویلی دی. مجمع الزوائد کې دا جرح موجود ده. دویمه دا خبرم یاد ساتي چې کله یو روایت ضعیف جدا د اصول حدیث پر سره کثرت نقول د وجه نه دا درجه د حسن ته نه رسی. اچ صرف ضعیف نو بیا بعض محدثین د کثرت نقول یا کثرت اسناد د وجه نه اگر روایت د حسن درجه ته رسی. خدا ضعیف جدا د که هر څومره زیات سندونو او مختلف حالات سره راجمه کی خود د ضعف نوزی نه. متنن دا روایت دا سے کمزور ہے کہ مجموع الزوائد جلد 633 کے سردد معارضہ دا التداس دے عن عبد الرحمن ابن العلاء ابن الجلاج عن ابیه قال ابی دا پلار صحابی دے وی اذا انا متو کلچ زمرشم فلحدنی ثم اقرأ عند رأسی بفاتحة الكتاب وخاتمتها فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک. اگوی کلچ زمرشم نظامات دا قبر سرتا د سورت فاتحی اول او د بقری آخر اولوله. اوس وګوره په لومبي روایت سره د دې تعارض دا دی چې هلته د سورت بقری اول آخر ویلی دی، د فاتحې ذکر نشته، او دلته د فاتحې ویلی دی. نو دواړو روایتو کې تعارض دی. نو روایت البحقی وغیرہ کې ذکر د فاتحې رانه ہے، اوس په مجموع زوائد کې د فاتحې ذکر دی. دا میاد ساته چې د مجموع زوائد دا کم روایت دی کې عبدالرحمن ضعیف دی او وراق په دې کې مجهول راوی دی. او مونږ شریعت اسلام مونږ ته ترکتکم فی ملت بیضاء لیلها کنهارها، مونږ الله په یو صفا دین پریخو، مونږ د مجهول راویانو په خبرو باندې د عمل کولو مکلف نه یو. دا روایت موقوفا او مرفوعا دواړو طریقو سره ضعیف دی. یو شوبه په دې ځای کې دا راځي چې صاحب المشکات ویلي دی چې قال البیهقی والصحیح انه موقوف علیه، چې یاره دې ته خو خلکو صحیح ویلی دی، لکه علامه بیهقی موقوف روایت ته صحیح ویلی دی. علامه ابوالحسن مبشر احمد ربانی صاحب آپ کے مسائل صفحه 255 جلد 1 کې دا خبر لیکلی دی چې دا الفاظ په امام بیهقی کې مونږ وکتل نو ملاو نشو، بلکې بیهقی کې خدا سی دی چې لم یکتب الا بهذا الاسناد فيما اعلم وقد روینا القراءة المذکوره فيه عن ابن عمر موقوفا علیه. هغه دا ندی ویلی چې دا صحیح دی، بلکې هغه وایي چې مونږ ته هم دغسې موقوف د ابن عمر را روایت کړی شوی دی. لہذا بیهقي مرفوع ته صحیح ندی ویلی، بس هغه وایي قد روینا دا روایت مونږ ته زی راځي روایت کولی شي. هغه خو گویا کې دې باره کې سره څه ویلی نه دي. یو شوبه په دې کې مشهوره دا ده چې شیخ خلال په دې باندې کتاب لیکلی دی. جواب دا دی چې د شیخ خلال ټیک دی چې مشر عالم دی، خو د هغه ټول ضعیف روایتونه راجمع کړي دي. شیخ البانی رحم الله علیه هم دې ته بدعت وایي، او دایم ویلی دی چې نه خو د عبدالله ابن عمر اثر ثابت دی او نه دا فرمان نبوي دی نه قول د ابن عمر دی. یعنی شیخ البانی صاحب وایي چې نه خو رسول الله فرمایلی دی چې دا کار کوي، نه خود عبدالله ابن عمر نه دا اثر ثابت دی نه قول د ابن عمر ثابت دی. فلهذا دا خلق چې سوي چې د بقری اول اخر وای دا هیڅ په یو صحیح حدیث کې نشته، نه د رسول الله په قبر نه د صحابو په تعامل سره دا څوک خولی شي. کله چې په تعامل د صحابو کې دا شی نه دی موجود نو دا امر لازم چې څوک هم ګڼي دا بدعت ګرځي. نو د یو صحیح روایت نه هم مطلق قرات عند القبور ثابت نه دی، نتنا قراءة البقره ثابت دی، بس دا یو امر غیر مشروع دی. بعض خلک دا شبهه کوي چې یاره دا همونږ صرف په درجه او په مرتبه د استحباب کې شمارو، یعنی مستحب ګړو، نه خو موږ د قبر اول اخر د بقره نه فرض ګړو نه واجب او نه سنت موکده، بس مستحب ګڼو. د هغې شبهې جواب دا دی چې استحباب امر شرعي دی. علامه شامی وغیره ویلي دي الاستحباب امر شرعي فلا بد له من دلیل شرعي، چې استحباب امر شرعي دی او استحباب امر شرعي دی او د لپاره به شرعي امر پکار وي، په هغې باندې به ثابتېږي. په تحویل ماویلي سره استحباب نه ثابتېږي.
دویمه خبره لو سلم په بنا که وویلی شي چې یاره امر مستحب دی نو دا خو بیا زمونږ یو سوال دی آیا په امر مستحب التزام جایز دی آیا د دې سیزونو لازم نشي ګڼلی آیا که چرته کې د چا په قبر سورت بقری اول اخر پرېښودل آیا عوامو ته چا دا تعلیم ورکړی دی چې دا سیز ضروري مه ګڼئ آیا عوام په دې جنګ کوي که نه کوي آیا دا سیز عوام ضروري ګڼي که نه ګڼي که څوک دا بقرې اول اخر پرېږدي هغه ته خلک وهابي او پنجپیرې وایي که نه وایي خو معلومه دا شوه چې عوامو دا شی لازم ګرځولی دی دا خو اول مستحب دی نه خو که مستحب شي هم په دې علاقو کې دا مروج هیئت سره دا سیزونه کول دا مستقل خلکو لازم ګرځولی دي د التزام د وجې د بدعت کېدل هغه صریح دي او ښکاره دي او تاسو وګورئ د سعودي عربو خلکو یا د نورو خلکو تعامل په دې باندې نشته نو دا زیاتر پښتنو علاقو کې کومو علاقو کې چې بدعتیان او مشرکان علما تیر شوي دي زیاتر هغه خلکو په دې سیز باندې تعامل کړی دی او هغوی دا شی کړی دی نور چې څومره مطلب مکه مدینه منورې علما څومره وګورئ د هغه خلکو په دې سیز باندې تعامل شته دی نه مرقات شرع مشکات کی وی چې چا په یو امر مندوب باندې التزام وکړو او د دنې عظیمت جوړ کو او په رخصت عمل اونکو نو دا د شیطان د گمراهۍ په لار کې ورغورځو نو دا وګوره څومره خلکو نن په دې عظیمت باندې نن دین عظیمت جوړ کړی دی او په رخصت عمل نه کوي ته چرته کې د عوامو په قبر باندې دا بقرې ول اخر پرېږده خلک ډېر عار ګڼي او ډېر د ملامتیا سبب یې ګڼي حال دا دی چې څوک امر مستحب باندې التزام کوي نو مرقات شرع مشکات کې هم ویلي دي چې دا ټیک نه ده او دا د ګمراهۍ د لارو نه یو لار ده بحر الرائق کې هم دا قاعده ده چې اذا دار الامر بین السنة والبدعة یترک د یو کار باره کې چې دا شبهه راشي چې دا شی سنت دی او که بدعت دی دا خو ښکاره بدعت دی نن د التزام د وجې نه خو که شبهه راشي په سنت قوي دلایل هم وي خو چې د سنت او بدعت په منځ کې دایر شي نو یترکو احناف وایي چې داسې څیز به پرېښودی شي خو نن د حنفیت ټیکهداران برید چې تا وکړي وي زه حنفي یم دی نه حنفي مني نه امام ابو حنیفه مني او نه د حدیث د رسول الله وسلم مني بس دا د حنفیت په نوم باندې هسې د خپلو آبا او اجدادو تقلید کوي او د حدیثو د رسول الله وسلم او د تعامل او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم مقابله شروع ده داسې نه دي پکار بلکې ځان کې لږ انابت راوستل پکار دي د یو څیزو حقیقت کتل پکار دي کله چې په صحیح سند سره دا څیز ثابت نه دی او کله عوام د دې نه خبر هم نه دي چې دا روایت کمزوري دی او نه دي ثابت دا څیز لازمي کېږي او خلک یې ضروري ګڼي او علماو له دا نه دي پکار چې په دې په استحباب دلایل پیش کړي علماو له دا پکار دی چې دا شیز بالفرض که مستحب هم شي التزام درجې ته رسېدلی دی لهذا ځان ترې نه بچ کړي هسې نه خلک دین او ضروري شی وګڼي بیا یې خو په بدعت کېدو کې هیڅ یو شک نشته بل څوک د یو صحابي یا نبي یا د سلفو تعامل په دې روایاتو نشي ثابتولی مثال ټیک شو دا روایت دی چې زما د قبر سره خپو ته قرات وکړي خو تعامل پې څوک نشي خولی چې پې شوي وو چې پې شوي وو تعامل پې نشي خولی دا هم د دې دلیل دی چې دا موضوعي روایات دي بعضې خلک دا شعبه کوي چېرې د اشاعت علما خو د دې قایل دي او هغوی خو اکثر قرات عند القبور او دارنګې قرات د بقرې د اول آخر قبرونو سره کوي یو جواب د دې دوه جواب دي یو جواب خو دا دی بلکې درې جواب دي یو دا چې تحقیق نه دی کړی بس عامو خلکو ته یې کتلي دي د دې روایاتو سند ته یې نه دي کتلی په دې وجه د عدم تحقیق د وجې نه موحدین بعض علما هم په دې څیز عمل کوي دویم دا چې بعضې خلکو کې که توحید پرستو هم وي روایت پرستی په دومره غالب وي چې هغه بس نفس روایت ویني نو د محدثینو میزان او تلې ته بیا نه ګوري خو په روایاتو عمل شروع کوي دویم دا چې اکثر اهل حدیثو سره تعصب وغیره وي په بعضې علاقو کې نو د هغه تعصب د وجې د هغې د ضد نه خلک وایي اگر چې ځان ته موحدین وایي داسې نه دي پکار تحقیق پکار دی او قرآن او سنت ته کتل پکار دی تعصب نه هیڅ څیز جوړیږي نه دارنګ مذمت د بدعاتو هم یو معلوم شی دی او شریعت کې دا شی واضح دی چې د بدعاتو نه به ځان ساتي کله چې دا څیز په قوي دلایلو ثابت نه دی او روایت ضعیف دی او التزام درجې د وجې نه بدعت ته رسېدلی دی نو په کار خو دا ده چې دا قرات عند القبور او قرات البقره دا خو
تحقیق سره مونږ ثابت کړه چې بدعت دی، ورنه امر موهم ضرور دی. او قرآن خو اتباع سنت طرف ته دعوت ورکي. قرآن صفا وی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. وی کوم خلک چې د رسول الله او د صحابه د عمل خلاف کوي نو وی پکار دی چې دا ویرولی شي چې دې ته به یو عظیم نقصان او دردناک عذاب ورسی. او قرآن صفا وی فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم، چې زما د ستا په رب قسمی تر څو چې دی فیصله پتا نه ده کړې، ته په قانون کې او په عمل کې امام نه منل نو دی ایمان درجې ته نشي رسېدی. نو کله چې د رسول الله قول او عمل په دې باب کې نشته نو پکار دا چې موږ د رسول الله وسلم اطاعت وکړو. او قرآن صفا و یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، چې کافر او چا چې د رسول الله نافرمانی کړې ده دی به غواړي چې په موږ د ازمکه واره شي خو الله ته مخامخ نشو. نو کله چې د بدعاتو دومره مذمت راغلی دی او د اسیس دایر بین البدعات راځي نو پکار دا چې ځان ته وساتلی شي او عوام پوه کړي شي چې د دې هیڅ ثبوت په قرآن او سنت کې او په تعامل صحابه کې نه دی راغلی، په لحاظه د سیز نه کلار شي. کوم سیز کې چې د بدعاتو بوی دی او د قبیلې د راعنا نه دی پکار دا چې هغه ختم کړي شي او صفا قرآن او سنت باندې عمل کړي شي کوم چې ظاهري امور دي. نو بهرحال دا سیز عوام ضروری گنی، لازمی گنی، او علما داسې یو گمراه سوچ ته رسېدلی دي چې دا نه وایي چې آو پرېږده جماعت پرستی او پارټي بازي چې پنجپیریان به خراب شي او ښه شي او اهل حدیث به خفه او خوشحال شي. راشه قرآن او سنت ته وګوره، د دې سیز روایت ډېر کمزوري دي او په هغې ټولو کلام دی. عوامو ته ووایه چې دا سیز نه صحابو باندې شوی دی، نه په عربو کې شته تعامل صحابو کې، نه چې کوم دی نو دا په قرآن او سنت کې صریح واضح دی. اسې التزام کوي دا سیز بدعت دی. پکار دا دی چې علما داسې یو جامع خبر وکړي. درېیمه خبره دی کې دا یاد ساتئ چې یو وعظ او نصیحت عند القبر. نو اخو بخاری وغیرہ کې بابونه دي چې باب فی الموعظه عند القبر، دغه ځای کې خلک ایثار شي د نصیحت خبرې وکړي دغه ټول ثابت دي. خو قراءت البقره اول اخر یا مطلقاً قرات پر رفع الصوت سره دا بالکل نه ثابت. دویمه خبره دا د دیوبند نوم اوچتون کې خو د دومره یاد وساتي چې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې د قبر او د جنازې په مسایلو کې لیکلي دي. وګوره وای دا قرات چې کم کیږي دا په اوچت اواز نه کیږي. کم از کم دیوبندیان مکتب فکر خود د فتاوا دارالعلوم دیوبند دغه حواله وګوري چې هغې وایي چې دا به په جهر سره نشي کولی. آیا نن چې د قبر سرخ پوته سورت بقری اول آخر ویلی شي تپوس پکار دی چې دا په اوچت اواز ویلی شي که لږ ویلی شي؟ دا په اوچت اواز سره ویلی شي. فتاوا دارالعلوم دیوبند خو هم د اوچت اواز نه منع کړې ده. نو دې ځای کې دا خلک دیوبندیان هم نه دی، صرف خپل خواهش پس روان دی. بهرحال مجموعة الکتب دا شو چې مشکات المصابیح جلد اول، بیحقی فی شعب الایمان معجم کبیر للطبرانی جلد 3 صفحہ 208، شیخ خلال کتاب القرات عند القبور جلد 2 صفحہ 25، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری الحنفی صفحہ 160، مسلم شریف جلد اول، ہدایہ جلد اول، باب الاذان، مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد 21 صفحہ 141، مسند احمد جلد 2، اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، شیخ البانی کتاب الجنائز، شرح الطحاوی ابن ابی العز حنفی، الفقہ الاسلامی وعدلته، توہبۃ الزہیلی، حاشیہ نور لزا کنز العمال، حیات الصحابہ سنن کبریٰ، ابو الحسن مبشر احمد ربانی، آپ کا مسائل جلد 1 صفحہ 255، امین الفتاوی شیخ امین اللہ صاحب، الفرقان بین عبادت الرحمن و عباد الشیطان جلد اغا په صفحہ 140 کې غالباً چې کوم اردو والا دی په دې باندې بحث کړی دی. بہرحال دا مجموعی حوالے وي، انشاءاللہ که وخت راغی بیا به فی تفصیل بحث وکړو. واخر دعوانا